بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شرپو کیمرامین ناصر یاسر خان دی. دا مهال زه موجود یم په قدرت آباد کې. کتونکو په قدرت آباد کې به موږ 115 پیکیجونه تقسیموو. قدرت آباد کورونو باندې اوبه بهیدلې دي، ډېر کورونه چې کم دي نو هغه پکې وړلي دي. او پرون یو ورور را سره خبره کوله، هغه د خولې نه وختل چې یاره زموږ اړه څوک تپوس نه کوي، منډې موږ چا پسې نشو والی او په سړک موږ نشو درېدی او خلک رانه تېرېږي را تېرېږي. او د دې قدرت آباد یو داسې لار ده چې داسې ګمنام شان کلی دی. د هغه خبره چې موږ اورېده، الله پاک موږ له بری راکړه. او دغه علاقه چې کومه ده د مولانا محمد شفیق صاحب په نظر کې ما راوستله چې جي دغه علاقې ته به زه پیکه جوړوم. او بلکل یو څه کتونکو د دې خلکو نه بسترې تللي دي، د دې د المارو نه کپړې تللي دي. دا تاسو وینئ، دا هسې یو پیکج درته زه ښیم چې دا هم یو ورور رالیږلی وي او هغه ورور ته وایم چې دا ستا یو ښه ځای ته ځي. دې ګوتۍ کې چې کوم دی ښه برانډ کپړې دي، د دې پکې یو چمچ هم دا ورسېده، لوښي هم پارسه باندې دي. داسې کپړې دي، بسترې د دوی خرابې شوي دي. داسې خو بل ته راځي، دا یو سلسله روانه ده. دا ورور را سره ولاړ دی او ورور مې خپله پېژندګلو کو څه به وایې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وروره زه اطلس خان خبرې کوم، د قدرت آباد اوسېدونکی یم او موږ دلته کې سیلاب ډېر زیات خراب کړي یو، بلکې موږ چې دا مین روډ نه کومې لارې راکوي شوي دي دا یې هم وړي دي. موږ ته چې کوم دی نه چا څوک راغلي دي او نه څوک راتلل، بلکې موږ ته تلو راتلو کې ډېر زیات تکلیف و. خدای پاک ته الف خان سره خو کړي چې موږ پرون ورسره میلو شو او په لومبي وینا باندې او په معمولي ریکویسټ باندې چې کوم دی موږ له دغه د ځان یې هم راورسو، ډېر ملګري هم راورسول او موږ له دغه د مخامخ کاري د دنیا سامان یې هم راوړو. موږ د الف خان شرپو او د هغه د فاونډیشن او د هغه د ملګرو ډېره شکریه ادا کوو. الله دې ورسره بل مولانا محمد شفیق صاحب کوم د تحریک لبیک چې مشر دی، نو هغوی په ذهن کې چې کوم دی دا دونه غټ لوی اعتماد په دې 400 کې الحمدلله زموږ نه زیات تقسیم چا نه دی کړی. نو موږ خاص کر تحریک لبیک مولانا شفیق صاحب عمر زو تورم زو چې کوم دی دا هم شکریه ادا کوو چې کوم دی د الف خان شرپو صاحب په وینا باندې موږ ته چې کوم دی دا سامان او د بسم الله الرحمن الرحیم. موږ الف خان وروره موږ خو ستا ډېره شکریه ادا کوو چې تا زموږ په معمولي ریکویسټ باندې چې کوم دی نو دا سامان راوړه. بیا د تحریک لبیک د ملګرو هغې هم ډېره خبرې به د سیلابونه کې وکړه. مخکې مې اپریشن لاړو قدرت آباد ته، نن یې بیا راوړه. او د حکومت د اړخه ګوره هېڅ نشته، نه فقیر اړخه نه صوبایي حکومت د اړخه. نو څوک ځي راځي داسې سرور یاره جي د فلاحي تنظیمونه ځي راځي او د ګوند نماینده اړخ هېڅ هم نشته. بعض هغه نمونه لیکلي دي کوم څیزونه ضرورتونه دي. یاره جي دلته خو چې کوم دی نو خلکو بسترې ډوبې شوي دي، کپړې ډوبې شوي دي، کوم پرشونه ناست دي، نو ډېر نقصان شوي ونه غورځېدلي دي. چالک خو د چا ډېره خو نقصان یې ښه برابر شوی دی. نقطې د فلاحي تنظیمونو سره خوږي هغې ډېر کردار په دې شي کې ادا کړي په دې سیلاب کې. داسې څوک د جي لکه فرض کړه ستا څومره تاوان شوي؟ ګوره سرجي داسې میکسیمم موږ دغه خو په حساب کتاب خو نه دی کړی، خو دا 1.5 لاک 2 لکو پورې چې کوم دی د کمزوري دویم نقصان به شوي. لکه داسې زمونږ چې کوم دی بوسونه یې خراب کړي، زمونږ دا کپړې خراب کړي دي. په 1 لاک روپۍ باندې ما نن 15 کاله مخکې المارۍ جوړه کړې وه، هې ټوله خرابه کړې ده. زمونږ لوښي لرګي کپړې خراب کړي دي. نو داسې د ټولو خلکو کپړې نشته، بسترې نشته. خو اطلس صاحب موږ دغه ټولو فلاحي ادارو شکریه ادا کوو چې په دې سیلاب ځپلو کې متاثرینو ته ورسېدل. خو بیا هم زمونږ پیکج چې کوم دی نو څه مختلف برته ښکاري که نه. بس خدای دې تاسو سره ټولو سره خو کې خاص کر تحریک لبیک سره چې دی کې مختلف هر قسمه سامان شته د ضرورت چې چا کم ضرورت وي هغه په خپله تبه باندې والي. او موږ یو ځل بیا الف خان صاحب ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو موږ له دونه ډېره مننه. کتونکو صرف دغې دپاره موږ ویله چې ډېرې فلاحي ادارې به راغلي وي، خو زموږ پیکج به الحمدلله هغه ته مختلف وي، هغه به ضرورت وي د دې وخت چونکې دا په وړو کې د مالګې برابر ده. دا خلک د ډېر څه حقدار دي، دومره شریف خلکه. حقیقت درته وایم چې د شرافت پې ختمه، خو هېڅ قسمه داسې خبره او بل دا چې بنیتي پکې نشته. په کلیو کې بنیتي وي، سیاست انا، خو دا موږ پیکج چې کوم دی دې کې نه سیاست شته، نه احسان شته، نه ووټ شته، نه نوټ شته. بس مولانا شفیق صاحب و چې کوم ځای کې یو سړی سیلاب وهلی دی هغوی له ورکه. نو دا ډېر خلکه دا ډېر ضرورتمند دي. مزید خلکو ته هم زه خواست کوم چې دلته پري میډیکل کیمپ ولګوي، دلته کې راشي او دې خلکو له نورې بسترې وروړي. دا بسترې چې کوم دي دا د یو کس بستره ده. نو دا واده کړي 105 کسان دي واده کړي ښه
دا موږ چې چاله ورکوو نو دې طرف ته توجه کې مننه بل پیکج به تقسیمو زموږ سره اوسئ دانیالو تر وسه کنه هغه یو خاصه د خپل محمد نواز شاذیبا شاذات غره راشه ته هله کبا شاذیب والے شبا ساهان ورس محمد نواز شهزاد اسمانیا هغه مو ته کړه پلار او ویډیو چچا ته وایي خدای ایثار درته شهباز وجه شهباز ماجد والا اصغر علي قيصر علي ساجد علي بوشو مالك أمانة أختر علي مالك والي وسلام ناري ويغشتو کوئی بغم والا باہر سے جو سلطان